د پاکستان نه د افغان وګړو بیرته وطن ته واپسې سلسله جاری ده. په مجموعي توګه د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن تاریخه پورې د پاکستان نه 18202 افغان وګړي بیرته ستانه شوي دي، کوم کې چې 3280 افغانان د چمن د لارې خپل وطن ته تللي دي، ولې باقي د تورخم د لارې خپل وطن ته واپس شوي دي. د چمن د لارې زیاتره تلونکي افغانان وګړي د پنجاب او د سند صوبې نه تللي دي، ولې د بلوچستان نه تر دې دمه افغان وګړي نه دي وتلي، ځکه چې دغلته په باقاعده توګه د افغان وګړو په ضد څه قسم کاروایی نه ده شوې. موږ که په مجموعي توګه خبرو کوو نو د سپتمبر میاشت کال 2023 نه تر دې دمه 9,1301 افغانان وګړي خپل وطن ته واپس شوي دي. څرګنده دي وي چې د 2015 کال مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت دا فیصله وکړه چې افغان وګړي چا سره چې ACC کارت وي یا غیر رجسټر افغانان وي یا په غیر قانوني توګه پاکستان کې مشته دي، اب خپل وطن ته واپس لیږل کیږي. دوی ته په رضاکارانه توګه واپسۍ لپاره د مارچ د میاشتې 21 نیټه ورکړې شوې وه. د نیټې پوره کېدو سره د پنجاب او سند صوبه کې د افغان وګړو په ضد باقاعده توګه اپریشن شروع شو. د دې لپاره پینډۍ او دغه شانتې په خیبر ضلع کې کیمپونه هم جوړ کړي شو، چرته چې په باقاعده توګه د دوی رجسټریشن کیږي او دوی ته د واپسۍ تاریخ ورکړی کیږي. د اپریل لومړۍ نیټې نه په دغه اپریشنو کې تیزی راغلی ده. بل خوا په رضاکارانه توګه هم زیاتره افغان وګړي خپل وطن ته واپس ځي، ولې د اپریل په 8 نیټه د ټولو نه زیات 2000 افغان وګړي خپل وطن ته واپس شوي دي. یاد دی وی چې کال 2023 کې نگران حکومت د پاکستان نه د افغان وګړو ویستلو فیصله کړې و او د سپتمبر میاشت 19 نیټې نه د افغان وګړو بیرته ستنېدل شروع شو، کوم کې چې تقریبا 4,102,102 افغان وګړي بیرته ستانه شوي، ولی بیا دغه سلسله کې کمی راغلو. د پاکستان حکومت دا دریځ دی چې په پاکستان کې کیدونکي ترهګرۍ په شا د افغان خاوره استعمالیږي. پاکستان په دې لړ کې د افغان چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې دغلته موجود د ترهګرۍ تنظیمونو په ضد کاروایانې وشي، او په دې لړ کې پاکستان افغان چارواکو ته څه ثبوتونه هم ورکړي دي. بل خو افغان حکومت یا خو د غیر سنجیدګۍ مظاهره کړې ده یا د پاکستان دغه تورونه چې کم دي هغه رد کړي دي. په مجموعي توګه په پاکستان کې دا وخت څه د پاسه 8 لکه ACC کارت لرونکي افغانان مشته دي، همدارنګه 14 لکه پورې د PUR کارت لرونکي افغانان پاکستان کې مشته دي. پاکستان حکومت د PUR کارت لرونکو افغانانو ته د جون د میاشتې 28 تاریخ ډیډلاین ورکړی دی. پاکستان وایي چې د جون د میاشتې 28 تاریخ وروسته به PUR کارت لرونکي افغانان هم بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي. همدارنګه تقریبا 3 نه تر 15 لکه پورې افغان وګړي په غیر قانوني توګه یعنې هغې سره هیڅ قسم اسناد نشته یا په تذکیره باندې پاکستان کې مشته دي. همدارنګه ګڼ شمېر کې افغانان وګړي په ویزا باندې پاکستان کې مشته دي. دا وخت چې کوم اپریشن روان دی په دې کې به ACC کارت لرونکي افغانان وګړي بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي. همدارنګه غیر قانوني یا غیر رجسټر افغان وګړي به هم په زوره خپل وطن ته لیږل کیږي. په رضاکارانه توګه باندې PUR کارت لرونکو افغانانو بیرته ستنېدلو سلسله هم جاری شوې ده.